او موږ یې بدی کې رد په مرجع شای معاصی ته اعتبار نور کوي دویم دا چې بغیر شرک نه په نور ګناهونو تکفیر نشي کېږي لیکن حدیث یې دو ذکر کړو لف نشر غیر مرتب سا اوس دا حدیث وستنه چې اصول اولس دا ترجمه الباب اول سره تعلق لري چې معاصی من امر جاهلیت ده او دا استدلال د په ترجمه الباب کې ذکر کړو چې لقول النبي صلی الله علیه وسلم انک امرؤ فی جاهلیه اوس هغه حدیث دلته راوړي تفصیلی چې حدیث د سليمان بن حرب د شعبہ نه چې روایت کی د واصل احدبنا دا وصل کی ملاټی ټی ته وی هو الله علم چې دا لقب کا حقیقت کې انداز سے چې ملای ټیټه هغه روایت کی د معرور نه هغه یې ملاقشم د ابو ذر رضی الله عنه سره برابر مقام کی دا ابو ذر رضی الله عنه ډېر فضائل دي ډېر ابتدایي مسلمانوں ډېر سخته ایمان ابو ذر باندې درسو باب منعقد کړي او بیا هجرت هم کړي او د زهد به مقام پر رسیدلو چې دوی چې ځان له شي جمع کول نشته په شریعت کې مقام له گزاره کی مثال له څه شي نه دا اصل کی عقیده جوړه کړو نو په شام کې اوسېدو ورسو زمانہ کې نو معاویه ځلان هو د مابین کې مناظره وشوه د بوې چې دا مالدار خلک پای په سبب بد وي آیتونه پیش کول حالت کې خطر پیدا شو معاویه ځلان هو سره چې اسنه د سوق بیزتی وکي ناغه عثمان ځلان ته خبر راولې دا وخت کې خلیفہ هغه مدینه ته راوغوښته خبره تر سره وکړه لیکن د خپل خبره پر نه خوده نو بیا ته په ربزه کې اوسې مدینه کې ونه اوسې ربزه مدینه نه درې مرحله باره د شیعاګانو په شان خلک عثمان زران اعتراض کی جو گو ابو ذر ربزت شړلو نا خدای پاره شړنو چې دا بي عزتي کوله دا غي عزت بچکاو هغه چون کې مالدار ته بد وي نو په دیو جوړه عثمان زنان دوی دا سمې چې څوک سر جنگ وکړي نو اشاره دې ته چې دا سوشلیزم والا خلک شي کنه چې عقیده سوشلی نو دا په معاشره کې نشو اوسېدی دیو جنا دې ربزې ته ولېږه نو دې کې دا رايو زو سره ملاقات نه وکړه چې ومه کته نه په هغه باندې یو جوړه جامه وه نو د هغه په غلام باندې هم جوړه جامه راي په شان ولله لیکي دې ته چې جوړی له بیزار او رضای دې کې دانی ویلي چې د څه قسمه خو دې روسو سره دا مقدر او باس شي علی غلامه حلة من مثلها خبر اصل کی زاده جوړه جامه خوار عام انسان اغوندي ولیکن عام طریقه دار شي مولا شي مالک شي نو داغه جوړه جامه اوچتای قیمت اوچتی او غلامان او دا د شرع نه خلاف هم نه قرآن دا په تمثيل کې پیش کړی تا سوره روم کې ویلي چې تاسو ما ملکت ایمانکم دا سشته چې تاسو ځان سره برابر کړی نشته دا حقیقت هم ده لیکن ابو ذر ناشنا کار کړو د خپل غلام ځان سره بجامه کې برابر کړو په نور امور کې وخامخا برابر کړو
نو ماته نه د دې په باره کې تپوسو کې چې دا ولې کوي وجه تپوسم دا و چې عام هغه عرفم داري او ضروری دا جایز هم داري چې د غلام حال خو د سند نه یې کړ ناغت دې لپاره عذر پیش حاصل د عذر مخکې نه دی چې د یو کار کړو پای کې نبی سلام دې زورلو او ته ویلو چې تا کی جاهلیت ده هغه زورن اصل کې د غلام متعلق و نو دا وخت نه بس دا بزان لازم کړه چې زبزان د غلام نه ممتاز نه ساتم زبم بس یو غلام خپل غلام به ځان سره برابر پجامه کې ساتل څنګه د ویلې چې ما کنزل کولی یو سړی سره کنزل اصل کې د کول ابل جانب نه سبب موجود دیو جنبای مفاعله وي کنزل وی د چې بس یو د بل بدی بیانی نقص بیانی د شان نه تنقیس کوي سب ویل کی تنقیس عن شان رجل دلته رجل نه مراد د غلام او بعض محدثین بلال زران هو ده ځکه بلال مخکې غلام و زما د هغه جګړه رااله نو ما فعیرته بیومه ما غله ملامتیا ورکړه په بار د مور داغه کې په کنزلو کې کله د سړي نه تجاوز شي کنه نو ما ولا مور کنزله خدا نه شي کوم نامیان پشان کنزل دي بس صرف دا ویلی ولا تورانه کی زویا ابن السودا بس صرف دا ہوتا ہے ناغلر نبی سلام ته رپورټ کو جدا چل شوی ز نبی سلام رو غختم ماته یا بازر آیات غلا نقصان پیش کړي په بار د مور داغه کی خا خطدا سے سړی چې پتا کی جاہلیت ته ورदू مسخ لفظ وتا ہوئے نبی سلام بڑے سخت اثر ہوتا ہوئے اگرچہ فی نفسی عام خلق کو بنسبت سے پورے دادو میں سوچت کنزل ہونے دی لیکن در رجال و رجال و فرق ہی کنا ابو ذر چونکہ اعلیٰ مرتبے والا متقی ہے اور منگویل چ اعلیٰ مرتبے والا زاہد فی دنیا ہے کہ دنیا سر اس تعلق نہ ساتھی نہ دا سے سڑی باندھے ددا سڑی سر نرے حساب پکاری ہاں کہ دا کنزل استاد شان سر مناسب نہیں دا خود جاہلیت والا کار ہے جاہلیت کو سم دا جہل بخوی کشتا جو سوک توری چاکی صحیبین و خلق و تعانو مخلی بیا ورته اخوانکم خولکم دا ستاسو دارونا نه مراد دی غلامان دا خو ستاسو تابعدار دی ستاسو خدمتگار دی یوکړي الله دی لر ستاسو د لاسونو دلان دی تاسو مالکان ګرځي دي مملوکان پدې کې بایم امتحان دی او پتا سو امتحان دی یاد ساته د چای اورور چې لاندې د لاس د نه معنا یو سړی ستا غلامی وګور روري بنا پدې وی چې دا غلام مسلمان کې واسطه مومن نو خوراک دی ول ورکی دا نه چې دی خوري لباس دی ورکی دا نه چې دی غوندي دا حدیث ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلو ابو ذر وای نو پدی باندې ما دا عمل کو چې زکم لباس غوندم نو بس دی غلام لمه هغه لباس ورکړه ګردام اجتهاد د ابو ذر زلان پرونه د ماریو حدیث راشي عام نو بعضی داغه دلان دي څه جزئیات داخلي نو څوک مجتهد هغه مصیب شي او څوک مختی شي ګره او دې کې ابو ذر زلان ولی البس ما البسون دا معنا مراد کړی دا چې په خپل دا غوندي د جنس دانه چې په خپل کما غوندي کوم جامه شتاونه یا بته دوانه غونده مساوات وکړي سوشل د مال مساوات قائل دي کنه دا مساوات دي
پخوانه سوشلیزم چې بوټي شروع کړو نو دې کې بدایي مولیان کوثر نیازی دی مولا او د ابو ذر دا فلسفه پیش کوله او د نورو حالدار چې د محدثینو ټول صحابه وغیرہ ایو په حدیث عمل کړي وسنګ عمل کړي هغه ما یا کولو دې ته نو چې د جنس د عین چې تخوري دا امر واجب نه نه خوراک ورکوي د وجه د عین چې دې مما یا کول خوراک تور کو ځکه چې عام دا اغله خوراک ورکو ځکه چې تم خوراک کوي او لباس یا غوندي د وجه د عین چې دې په خپلم لباس اغوندي ته لباس اغوندي نه غوانه ما غوندا خدا شرط ہونے چې برابر والے کو تسویه کو نو دا ګورد یو ګناه کړی اگر چې عام معلومین چې دا ګناه صغیره ده او دې تم نبی سلام کار د جاهلیت وي نو دلیل چې ګناهونه کبیره خو خامخا قبیله جاهلیت نه او دې کو تدا فرمایلو تکلیف مور کوي امران ہوتا دا هغه کار چې پای باندې زیات شي غالب شي یو کار ته یو غلام ته سپاره او غریبي आवाज نشي کوله دا ظلم مکوا مکه تاسو مکلف کې بدغه سکار نو بیا سره په خپل امداد کوا دا حدیث ابو ذر رضی الله عنه امام بخاری روس بیا دو کرت نور ذکر کړي کتاب العتق کی ذکر کړي 346 کی عتق کی ذکر کړو چې هغه حدیث نه ثابتي د چې چا مسابق ول هغه د غلام نا غلام بیا آزاد کو دارنګ په کتاب الادب کې هم 893 نوی کې راوړل چې د سباب او د لعن نزان ساته در جاهلیت کارونه مکوای باب ربط مکی سره معنا ظاهر دی لکه کفرن دون کفرن او ویل شي چې معاصی او نزان ساتل پکار دي نو دارنګ ثابتی اوس په دې باب کې چې دارنګ په ظلم کې هم مراتب شته لکه کفر کې چې مراتب دي اعلی او ادنا وکشتره نو په دې کې هر یو ګناه دام ثابتی چې هغه ته ظلم ویل کی اگر چې ظلم دولن ظلم دی او دومره چې پای باندې سړی مطلقاً کافر کیږي نه که ظلم کفر ته رسولین کافر بشي که نه رسولي غصه به ګناګار شي وړو کې ګناه کړي نو مظالمی که غټ کړي مظالمی دا حدیث امام بخاری یا خپل کتاب کې ډېر زیات راوړي چې دین رسو دا امام بخاری کی باب الانبیاء کی راوڑے ابراہیم السلام باب کی سلور اویا کی یا سلور سوا اواتیا کی سلور سواتیا کی دو راوڑے کتاب تفسیر کی سورہ نام تفسیر کی راوڑے شپک تفسیر دا سورہ لقمان کی راوڑے وہ 100 سلور کی باب استطابت المعاندین کی راوڑے یو زر اور دویش کی دارنگ یو زر پنجیش کی کدی حدیث میں ٹول مسائل ثابتی باب دیکھے ظلم دون ظلم دون بو عربی کی په دوه معنی استعمالی یو معنا لغوی چې دون ویل کې ادنا د شی کتا نو ظلم نه بعض ظلم خطی د بل ظلم نه نو دا هم دلیل چې په باندې چې په ظلمونو کې هم مراتب شته لکه څنګه چې کفر کې مراتب او څنګه چې ایمان کې مراتب یزيد و ينقص یا دون دې کې په بل معنا مشهور سره جهته غیر وي لکه من دون الله من غیر الله کا نو ظلم دون ظلم یو قسم ظلم وي چاغه غیری د بل قسم ظلم نه نو معنا انواع مختلفه وي پکې مختلف بولی وي ځکه چې بعضه باندې با سړی کافر کی او بعضه باندې کافر کی کا
حدیث ابو الولید د شعبہ روایت کی وبل استاد بشر هغه روایت کی محبت نہ او غد شعبہ نہ دوړ سندونه په شعبہ باندې جمع شي. شعبہ روایت وروړي د سليمان نہ هغه د ابراهيم هغه د علقمه هغه د عبد الله مسعود زنان هونه سوري کله چې نازل شدایت کریمه الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم خلق چې ایمان راوړل دي خو نه دې ګډ کړي د خپل ایمان سره هیڅ ظلم یا نه دې ګډ کړي ایمان د ظلم سره. دا لبس تلبیس سره دې دواړو ته شامل دي د ایمان سره ظلم ګډول نو دارنګ د ظلم سره ایمان ګډول یو شی بل کې ګډ کې وب پپایو کې ګډ کیندا مې لګي جو به پکې ګډ کړو پای پکې ګډ کړل مراد دې کې دا ټوکړه د آیت نه ټول آیت ته چې اولائک لهم الامن واولائک هم المهتدون. دا خلک چې ایمان سره ظلم نه ګډ کړي شرط دار نو دې د پاره د امن د الله رضا دې د عذاب نه بچتي د الله پنځ او دا کسان خاص دي هدایت والدي نو قرآن باندې په دې باندې شرط کو چې ظلم نه ور سره او هدایت حسر کو پدې کسانو ارګل هدایت نازل شو نو اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاور داغي ویل په طریقه د تپوس باندې ایونا لم یظلم کم یو زمغه دې چا ور ظلم نه کړی یا رسول الله په روایت کې راځي یو روایت کې قلنا یا رسول الله مطلب دې دا چې مونږ خواري او تن ظلم کړي ځکه ظلم گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کفر شرک دے ټول ته شامل دي اگر چاہیے کفر شرک نہ کړي آئینه توبه استلیا لیکن گناہونه صغیرہ کبیرہ خود صحابونه کېدل ځکه معصوم خو نه صرف محفوظ وته موږ گناہوں کی اور بیان کی بار بار نگر دے قول د صحابوں نے ثابت شوا کہ پر ظلم کی دن مراتب دی کر نو ظلم دون ظلم دے قول ہم ثابت ہی ہاں کہ صحابہ دے کہ ظلم پا مانواغس گناہ صغیرہ کبیرہ ټول ته شامل کړه نو دین خو موږ معصوم نه یو مطلب دی دا چې دی آیت د موږ خارج شو ولی آیت مانا خدا شو چې مومنان چې نی ګډ کړي د ایمان سره هیڅ ګناه دا خو صرف انبیاء کې دي چې بل څه نه شي کې مقصد په تپوس کې اصل کې ځان دا شکایت کول چې دا موږ دین وته موږ امن والا نه یو موږ اهتداء والا نه یو. نفانز الله عز وجل ان الشرك لظلم عظیم اللہ دا آیت د سورہ لقمان نازل کا یقیناً شرک چې د هغه د ظلم عظیم ورته کوئی نازل کا الله تعالی دا غبل آیت سورہ لقمان ظاهر دار چې د مخکنو نازل شوه اوس دغه وخت کې چې کله دي تپوس کړي دا نازل شوه نو حالات د سورۃ انعام دغه آیت د سورۃ دارنګ لقمان په مینس کې اگر کډواړه مکی په مینس کې فاصله شته ده نو د څنګه وی چې سمدستی نازل شو اگر چې آیت توجیه خدا چې ټیک د الذین آمنوا هر کله نازل شو لیکن صحابه کرام په لا سوچ نه کړي توجه نه تلاوت کو نو توجه پیدا شو پست توجه نے دا سوال کو دا زمانہ تیر شو نو سم بیا اور پسی سورہ لقمان نازل شو دویم دار چې سورہ لقمان دا آیت چې بازوی د دینه مخکې نازل شوی نان زره دا معنا اگر که نازل شو لیکن نبی صلی الله علیه وسلم بیا ولستو کله یو آیت مخکې نازل شي لیکن بیا په سبب کې نبی صلی الله علیه وسلم لستری نه آئے کہ هم اصول تفسیر کرائی کہ لفظ انزلہ ہے کہ مستعمالی
اندازه کې چې بعض روایت کرایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ویلي چې تاسو سورۃ لقمان نه لسته غوازاله ویل کی چې مخکې نازل شي ده چې پای کې آیت دین شرک لظلم عظیم د قول مطلب دا شو چې په دې آیت کریمه د سورۃ انعام کې د ظلم نه مراد شرک ده ظلم دا نکره ویل دا معنا نه نکره نه مراد ظلم کی تنوین د پاره د تعظیم ده لم یلبس ایمانهم بظلم عظیم ہدایت سره لګو چې ان شرک لظلم عظیم ناصر دا چې شیشا ایمان راوړي او شرط دا دی چې شرک او کفر او سنی ګډ کړي نو دا سي خلک چې دي د پاره امن دي هدایت والي نو کا نور ګناهونه دي شي نو خیر شي مراد دا چې شرک او کفر نه بالکل ځان بچ کړي نو دینم د آیت د نبی سلام د سورہ لقمان لوستل پته ولګي چې په ظلم کې مراتب دي ترجمه الباب دینم ثابت شو الذين آمنوا لم يلبسوا ایمانهم بالظلم دا ظلم تعریف په دای باندې شو چې ظلم عظیم چې آیت شرک وي دغه ظلم اصل کې هغه استعمال د شی فی غیر موضعه یو شی خلق بیزا استعمالی نو سمانا مشرک سړي لوی ظلم دا کړی چې د الله حق د بندګۍ د ربوبیت بیزا استعمال کړي کنه اولویت کی ربوبیت کې سره شریکان یو کړی څه کدي تعظیم ویل کی چې ان شرک لظلم عظیم باب علامت المنافق ربط مخ کی سردار ہے لیکن مخوی چې معاصی حدیث جاہلیت پیدا کی دارنگ معاصی د ظلم ویل کی نو دارنگ ثابتی چې په معاصی باندې د منافقت اطلاق کی دا ټول تراجم رد شاه اصل په مرجئه باندې دارنگ مقیم تیر سے ظلم کے مراتب دی لکه کفر کے نو ثابتی چې دارنگ په معاصیو کے مراتب دی کنه په بعض معاصیو سره منافق کیږي او په بعض نه منافق کیږي نو دارنگ مقصد د امام بخاری چې باب علامت المنافق ګوره حدیث کی رسو علامت لفظ نه راغله آیت لفظ راغله اولنی حدیث کی ترجمۃ الباب کی طرف اشارہ کی کہ آیت نہ مراد علامت تے نہ معنی وکړه ہے علامت منافق سړي علامه اساسی یعلم به پای باندې عاشق پی جندلی کی زمانے پر علامات تو منافق پی جندلی کی پتولی کی جوڑا منافق دے اب بات شروع سراجی بکی دیکھ امام بخاری دعا حدیث روڑی جاولنی حدیث کے درے علامات ذکر کری اور پسی کی بے سلور ذکر کری اولن حدیث غد نافع بن مالک بن ابی عامر چابو سہیل ہوتی دپلاس نے روایت کی امام مالک دے دارنگان نبی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل دا نافع دپلاد نے روایت کی چ مالک دے بن ابی عامر ایمان مالک نے اقول بازو بھی کرے غلط سی بولی امام مالک دے صحابوں نے روایت نہیں کرے ابھی ہریرہ تلتا ہوئی کا ابل مالک دے جاغت ابن ابی عامر ہوئی اور امام مالک تو مالک ابن انس ہوئی اور روایت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمالی چې نخد منافق دری اور دے کی سوال دے سلاس کو جمع رکھا نا آیات کو مفرد راوڑے
دې دوه جواب دي د محدثینو سره خدا چې دې حدیث کې الفاظ داري چې آیات المنافق، بل حدیث کې دلته جمع راغلي آیات المنافق، ظاهر په بنا بدلته وایي چې آیاتو دا مفرد معنا نه مراد جنس مراد دی، جنس سے علامت ناصری معنی درې دي. مطلب دا داشه په دې تفسیر باندې چې په دې کې هر یو جدا جدا علامت ده. ادویم معنی دې کې دا ادویم جواب چې آیت مفرد ولې راوړو ځکه چې سلاسون کې دلته مجموعه مراد ده، مجموعه د ارسو درې واړه چې جمع کې نه لغتي نه خدای منافق جوړي نو معنی کې یو پچا کې موجود شو ناغه ته منافق نه ویل کی سو پوری چې درې واړه به جمع شي نه نو ځکه آیاتو مفرد ویلې خو کله چې حدیث کې ثابت یا آیاتو جمع په بل روایت کې بیا دا اعتبار دی چې مطلب دا دی چې دا هر یو ځان له مستقل علامت ته منافقت. دلته بیا اشکال مشهور دا دی چې کله درې واړه جمع شي او یو شي دا نخد منافق د نو سمانا چې په دې باندې سره منافقي منافق اعتقادي ته یا کافری نو دا خو بیا ورګرځي مسلک د خوارج ہوتا چې په دې باندې ګور سره کافر کی په یو ګناه. نو داغي یو جواب قرطبي وغیرہ دا کړی چې د منافق اعتقادي نه مراد منافق عملی. ابن حجر هم دا غوړه کړی چې دا جواب غوړه دی د منافق کی درجې دی منافق اعتقادي منافق عملی. دا نخې د منافق هر یو ځان لواله او که دیوړه بجمع والے نو دا د منافق عملی د پاره نه ښه خدمت د بیان په وخت کې ودا قیدونه نه لګي په تدریس کې لګوا شاګردان ته طریقه خیا ولیکن بواس کې مطلق منافق وایي چې خلک ویریږي کا نو بیا سوال لري چې منافق عملی هغه په اړه د درې ګناهونه د درې نخي یا سلور نخي ولې خاص کړی اخو هر فاسق ارتکاب د کبیره کوي دای جوابدار چې ناسلدار چې د فاسق او د منافق مابین کې پدې کې عموم خصوص مطلق دی. هغه د هر گناه کبیره چوکي نه تفاسق ویل کی او منافق شه د هر گناه کبیره ولا د منافق نه وي بلکې چې دا درې ګناهونه صرف کې نه د منافق وي نو منافق خاص ته بری درو سلور بوله او فاسق عام دې دین علاوه نور گناهونو ته شامل دي. ناسو ډېر خلک به فاسقانی لیکن منافق به تکلوي کله چې دا کارونه به کې موجود شي دروړه موجود شي یا موجود شي اگر چې بعضی توجیدا کړی چې منافق عملی مراد ده او ثلاثه مجموعه مراد ده ولیکن علی سبیل الدوام والاستمرار علی سبیل العادت دا درې یا سلور خصلتونه چې د چا عادت وګرځي نو بس دا پته ولګي چې دا منافق اعتقادي دی اگر کا آمنا او کلمې وي وظیفه کوي او لفظ د اذا راغلی کنه دام دلالت کی عادت باندې اذا اگر چې منطقيان وي چې په موجبه کلیه لپاره حرف سود نه راځي ولري کومه موجبه کلیه خدام غوي چې اذا دلالت کوي په تکرار باندې اذا هغه کوم مستعملو چې باسیس کی تکرار نو عادت خو بکی کا نو کله چې د چا دا عادت شي استمرار کی بده نو استمرار چې وسړی کی خو اخر دې دور سي چې جایز غني کا نو دا منافق اعتقادي شي انو ته بس حاصلدار شي په حدیث کې کله اذا معنی ته نه ګوره صرف ارتکاب د عمل او زلد وزلا بیا با مراد د منافق نه منافق عملی مراد کړي او کله اذا معنی ته ګوره معنی د استمرار د عادت نو منافق اعتقادی به بیا مراد دي
اکم دی اذا حدث کذب دا غدرین اندی کی تفصیل پڑھ دے مانے منہا یا اولها دا غین یو علامت دار چې کله خبرې کوي نو دروغ وي اور قرآن د ابتداء نه دا علامت ذکر کړي بما كانوا یکذبون التکان د استمرار د پاره په یکذبون داخل کړي کنه فعل مضارع باندې کان داخل شي ناغه او استمرار پیدا کوي دلته ازا داخل شنه استمرار پیدا کوي عادت ته وسوي دی چې دروغ وي دا نخره د منافقت مبری سړي کې شعبہ د نفاق رااله او بعض کتابونو کې د سلسل نفاق وي 1/3 منافق عادت دروغ وي په اخبارونو کې هم دروغ شایع کی بل څه کې بل څه چې سکال بدر سنی او سکال بدای شریدا ټول منافق دي وإذا وعد اخلف مکله چې وعده کوي نو نیت د خلاف کوي ګور بعضو خو اهل علم د وعده او د عهد مابین کې فرق کړي چې وعده بس یو جانب نه ته اوس سره وعده کوي چې سبب تعالی دا کارو کوم سوا تعالی ول سو پیدا کوم هغه دې مطالبه نه کړی نو د دې خلف چې راشي نا اکثر علم وی چې د وعده وفا چې دا امر مسنون دی مستحب دی واجب نه دی فوزر سره اونکه خیر تابان سے گناہ نشته او عهد خو هغه چې کم د جانبینو نه یو بل سره لوز وکړه ته پښتو کې لوز وی چې یو بل سره لاس ور کیو عقد کی جدا سی بکو لکه بیاو کی اجارو کی او د دې خلاف چې بیا کوي نو دا بیا گناہ کبیره دی بل اتفاق لکه اور پسې حدیث کې راځي عهد غدره دا مخالفت تقدر وی اصل کی نو سوال داري چې هر کله د وعده خلاف گناہ کبیره نه ده دې کې څنګه په علامات النفاق کې شمار کې چې وعده خلاف د دې دو توجیه او خدا لري چې اگر کدا گناہ صغیره شي خو لیکن د دوکې د وجنه علامات د نفاق کې شمار شته نو دلیل شي بیان شي کله سره فاسق نه او منافقي دا یو قول دی بنا پدې د فاسق منافق مابین کې مخصوص من وجش لیکن صریح قول دار چې نه بعض روایتونو ثابت تا چې مراد د اخلاف نه داري چې نیت د خلافي کړي لکه خالف یا خلف صرف نه دی ویلي اخلف کله چې وعده کوي په دوخ کې پټه اراده ساتي د خلاف چاتی دا کار وتا لوکم اپزړه کې ډوی نه نو دې د منافقو نه چې زړه ظاهر نه خلاف شکه ادا ګناه کبیره دی دوکور کوي نو دارنګ وې ذات من خانه کله چې دته سکار اوس پارل شي یا مال او توس پارل شي یتیمان عام دي امانتداری په یو عہده باندې ده یو عہده ولور کې ناظمی کې مدرس کې امیر کې جداکار وکړه دا وکړه قاضی کې حد وکړه بیا خپل خانی چلی خانه بیا خیانت کوي وکړه نو دارنګ یو سړي سره امانت کې زموږ کتاب ځان سره امانت کړه او دې پای کې بیا خیانت کی تعلیم کتاب ورته امانتن چې کې سبق وایا او دې په کې بیا خیانت کوي دې ته منافق وي ذات میں نہ خان دغه قدم گناہ کبیره دی ور دا سوجل چې ګناهونه کبیره خو ډیر دي ادین غړغړ شته هغه په علامات نفاق کې نه شمیرلی او دا شمار کړ دا وجدار چې نفاق کې معنی د دوکې پرتره منافقت وی دوکې تا ځکه ماخوذ من نفقل يربوع صحرائی منګک دیګه ناغزان له یو سورې جوړ کړي نه بلم جوړ کړي ته ګوري په یو د بوتلی په بل دارنګ حدیث کې معنی راځي کشات العائرته لکه بیزه جوار راوړې
نو په منافقت کې هغه ګناه داخلي کې چې کوم کې معنی د دوکې برتای نو دوکې معنی خو په زنا او غلا او غیره سيزونو کې نشته اگر چې ګناه کبیره ده خو په دې درو کې خوشته کا نو درواله چې جمع شي نو منافق کامل شه عملی شه ما کدرواله عادت 19 همیشه د پاره نه منافق اعتقادي شه کدرونه پکې یو راشي نو پاره کې شعبه د نفاق رااله بس دا اصل د حدیث اور وصیب الحدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اربعن اون دا مخکنه حدیث سره امام بخاری شهادات کراوړې بدر 108 پته کې پای کې امر به انجاز الوعد ذکر کړي چې دا ګور امر واجب دی بیا په وصایا کې ذکر کړي 300 کې وصیت کول ما سره یو امانت ده دانګه په ادب کې ذکر کړي 900 کې اول حدیث دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اربعن من اربع خصال سلور خصلتون لري من كن فيه كان منافقا خالصا هغه کس سړی یا خزی کون من اجتماعنا چې جمع شي دا سلور واړه پاغه کې نو دا به منافق خالصي هیڅ ټکي د ایمان مور پورې نه انختی بس خالص منافق دا معنی کہ منافق کامل وي دغه معاو توجیه کوي چې 50 کې د درواړه جمع شي نو منافق کامل شي په منافقت عملی پورا منافق دی یا دویمه توجیه دا چې 50 کې جمع شي په سبیله د دوام د استمرار منافق اعتقادي دی نو 50 کې چې یو خصلت موجود شي نو باقي به یو خصلت د نفاقي ورته حدیث چې مخکنی حدیث په باره کې یو فائدہ ورکړه غدار چلتا یو احتمال دا او چې ردوی چې راجم شي یو نه خطي جوړ شو ناغه توجیه ټیک نه د توي هر یو چې جدا جدا کې شعبه د نفاق راضی په سړی کې هغه کم دي سلور دګور بسې علی باغ خصلت د نفاقی حتا یداها ترای پر جاغه پریدی معنی به توبه وباسي هغه سلور دای ذاتو من خانه دا هم کې حدیث کې تیر شي اذا حدث کذا بدا هم کې تیر شي دارنګ اذا حد غدرا ورمخ کې وعده خلفه له بیا خو کله داسې کی چې الحديث يفسر بعضو بعضن ځکه وعده کې موږ معنا وکړ چې اخلفه کې په تعویل کې چې نیت د خلاف کړي مطلق وعده خلافی نه دا حدیث ظاهر تفسیر داو کو شاید وعده نه مراد د عهد وطن قرانه کې عهد وکي او بیا پای کې یو عهد ماتي غدر کوي دا منافقت ته نفس خلاف الوعد منافقت نشه دا هم آی کې تیر شي نو دا بل سلورم اوس پدې کې زیاتی راغی ودا خاصه مفجره کله چې دې چا سره دعواداری ساتي مخاصمه په امور دینیو کې امور دنیویو کې داوی کوي پای کې نو دې پکاراو چې داوی د پاره یا گواهان تیر کی دلیل پیش کی د اثبات د پاره نه دې الټا کنزل کوي فجره په کنزل باندې شروع شي الکه خصومت د پاره خو اثبات شرعي پکارو اثبات شرعي په فجور سره نه راځي پری فجور کې د باسړی سره کې دباو تیر کی کنه دوکه او سره وکړه اوس سوالدار چې کله نبی سلام دریو یو کله سلور وای نو باز خو چې راټول برا جمع کی فی نفسی دریاغشول او دو پرې کې زیاتی شو عهد غدر او خاصم او فجر دا ټول 15 شول وعد بجدا کی او عهد بجدا کی آیا سلور شول یو زیاتی خو دې ته تعارض نه وي ځکه چې نبی سلام ته وحی راته تدریجن نو ظاهردار چې اول وحی کې ویل شو درې نورست وحی رااله پای کې ویل چې سلور دې تعارض نه لګي
اگر چې بعضو دا کوشش کړي چې دا سلور یا غدرو کې داخل کړي څنګه دا رستنی شفاعت پاره شي دا خاصه فجره نو دا فجرهم پدې کې داخل چې حدث کذبا ځکه فجور چې کوي معنی کنزل کوي خوام درو وایي یا ذات من خان ده معنی هر یو سړي په بل باندې اعتماد کړي دام یو ایتمان دی نو کله چې په هغه باندې خیانت کوي د پاغه اعتماد کو بیا هم خیانت کوي نو اذا خاص فجور کوي کنه فجور نو فجور خیانت دی دا سلور بیا په درو کې داخل شول دا حدیث بیا امام بخاری دلتم ذکر کر مظالم کی ذکر کړي 302 صفحه کې دغه اذا خاصم فجر کی ظلم ته اشاره ده جہاد کی ذکر کړي 350 کې او وصایا کې معلق راوړل صرف 330 کې پدې کې ویلي شعبہ متابعت کړي د چانه د عمش روایت کې د چا متابعت کوم اند سفیان یہ تو مطابعات ناقصہ ہوئی مطابعات د شعبہ امام بخاری کتاب المظالم کے ذکر کرے دا حدیث بیال تراوڑے دا آپ سند سرا کم چما وال صفد آئے ذکر کرا کہ آپ 302 درش کی مطابعات ذکر کرے گیا امام بخاری اصحاب وامنس کی په طریقه د جمله معترضه راوړه چې لکه څنګه ایمان کې مراتبونه په کفر کې ظلم کې منافقت کې معاصیو کې مراتب شته گویا کې نواقض د ایمان ذکر کول اوس بیا رجوع کی مخ کې بحث تجاسر معنی اجزاء د ایمان ذکر کول چې په کوم سیز باندې په ایمان کې زیاتې راځي کمال راځي ناغراوړي بلې کې درې بابونه د رمضان سره متعلق کړي یو دار چې قیام لیلۃ القدر من الایمان بل یومینس کې پرې دا رسو ولرشي تطوع قیام رمضان من الایمان صوم رمضان من الایمان اباظ ربط د ما قبل سره پیش کول شي چې علامت المنافق سره د مناسبت همدا ده کہ منافق واو چې دا مخکنی عادتونه پکې چې کم تیر شول نو ظاهر خبره چې کم سړي کې دغه عادتي ناغه مجاهده نه کوي کوشش نه کوي په دې خبره کې چې ليلۃ القدر ادراک ته حکم دې باندې کوشش نه کیا او سپروان ساتي کړ او حال دا چې دا خو ایمان او جز ده نو ځکه قیام ليلۃ القدر قیام لیلۃ القدر اصل کی قیام فی لیلۃ القدر اور قیام عبارت ہی عبادت کولنا منس کولنا بھائی کہ اکثر قیام اگدی کرنے کا قیام ذکر کی عبادت کول منزون کول پر لیلۃ القدر کی دا چی او سڑے کی ندام د ایمان جوز دے نقل کے او سڑے نے کی ندام مطلب سے ایمان بھائی پر لیکن ناقص ایمان بھی چکئی نو زیاتی ایمان بھائی اور ایمان یزید و نقص خروس باب کتاب الصوم کی وجہ تفصیلا نازی کہ لیلۃ القدر کی خڑی اور اقوال تفسلوخ دو اقوال پورے عالم نقل الطبع میں ابن حجر وغیرہ اڑی لیکن صح پائے کہ بس دار کہ لیلۃ القدر پر رمضان پورے خاص تھا نہ پر رمضان کے آخری اشرو پورے خاص تھا نہ آخری اشرو کی پاوتار پورے خاص تھا صرف پیوش پہ پورے خاص نہ کہ وہ اشتمری یا بن اشتمری بلکہ گرزی را گرزی بکال کی بدغ اوتار و دا اشرو کی واقعہ دا پارس نخ نشت مخکنا چاہ نخ دا سڑے گورن ٹول خلق براشی جماعت کے وناستی جنن لیلۃ القدر اقوا آسان کارو کا نہ د نبی سم زمانه کې ونه واقع شو او هغه سباله چې د شپې باران شو او سال جمعات سسیدو ګور نبی سلام بګی منځ کو په خټو کې ولی بیگاش په لیلۃ القدر وا نه خو تیر شو کا
نو دا ضروری نہیں چې همیشه دې څه نه خي خو بس دا چې انسان نے کوشش وکړي په رمضان کې خاص کر په آخري عشراتو کې او دیو جن آئے دپاره اعتکاف هم کې خوذل شي چې اعتکاف غیر اشراو کیو کنه بس لیلۃ القدر به عمومي کا او بلدی دپاره چې خواجه شي جوړي ز شب قدر نشانی ہر شب قدر است اگر قدر بدانی ہر شب قدر دا خاص کر د جمی د شپې دومره وګړو خوبونه وکولې کوي نو پدې کې ماخر کې تهجد وقت کې کاغلق وقت یوم بای کی وقت حصہ حاصل ہے کہ لیلۃ القدر کې دي شي چې شعبان کې دا رمضان کې پتا باندې راشي کا حدیث ابی ہریرہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من یقوم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا هغه چا چې قیام کو په لیلۃ القدر کې خدا قیام ولو کو د وجه د ایمان باعث پدمانی ایمان دے کہ ایمان چاہ کے نہ سکے لیلۃ القدر اور عبادت نہ سکے ایمان سره صحیح توحید دے توحید پکې نہیں اسی شپې رونه کنا هو مشرکان نو ګور دې کې د کم جملې نه معلوم شي چې قیام لیلۃ القدر من الایمان دغه من الایمان نشته خو ایمان نه ویلې طریقه د استدلال دار چې ایمان هر کله دا تمیز دے یا حال دے نو دا تمیز او حال دلالت کی په سببیت باندې دا ایمان سبب دے د قیام نه پاره نو چې ایمان سبب دے د پاره د قیام د لیلۃ القدر نو دلیل چې داله قیام د لیلۃ القدر په دغه جز ده کا لکه وجود د کل هغه سبب شي د وجود د جز د پاره قدارنګ واحتسابا ور یو خو درجه د ایمان شو ٹھیک ہے سړی به مؤمنی یو عمل بکئی خو ثواب به پنه حاصلېږي ولی التنیت خرابی کا انما الاعمال بالنیات نو واحتسابا ذکر د پار د طلب د ثواب احتساب دی تو اصل کی باب افتعال کی دې پار قیام کی چې ثواب حاصل کی دانش پاغش پوان جمعات کی مٹھئی تقسیمی ایا مثلا د ریا خلق د پار کی تانی بکینو غفر له ما تقدم من ذنبه د توبه خلی کی آشی کم تیرشی د گناہ مخکې ویلو چې ذم اکثر هغه صغائر ته هم کبائر ته مدام دي خدا اهل سنت تحقیق دی چې په عبادت سره چې کوم مغفرت ته ذنب راشي نو مراد عین سی گناہونه صغیرہ گناہونه پرې معاف کیږي او کبیرہ اخو یا په توبه معاف کیږي الله تعالی چې وغواړي یغفر لمن یشاء اسم ودلته مغفرت د ما تقدم من ذنبی سره معنی گناہونه صغیرہ اخو د داړو بشارت پرې ملاوش د سينورم ډیر شي اعمال او 10 کینو گناہونه صغیرہ معاف شي مونږ کینو گناہونه صغیرہ معاف شي او سوال لري اصول او 10 کو گناہونه صغیرہ او تمام شوي بیا مونږ چې کوي او بیا په لیلۃ القدر کې قیام کینو گناہونه خاصه او تمام شي دي نور په سماف کوي دا سوال لازم نو داغي جواب دار ہے چې ټیک د هر یو عمل هغه هم مکفر د پاره د گناہونو صغیرہ و ده هر عمل صالح په صحیح نیت سره ولیکن دا چاته معلومه ده یقینا چې زما دا عمل قبول شه پاسه عمل خو الله تعالی ثواب مغفرت نور کی بشرط قبولیت اور کوي نو دیو جن پر اعتماد نه پکار چې ما 10 کړي بس پدې می ګناونه معاف شو مانزت عجت نشته اموز مې کو بس عجت نشته نا خو عالم معاف کی چې قبول شي نو څه خبره چې قبول شي ناول خبر خدا ادویم دار شي دا د بازونو روایتونو معلومی شي ټیک د یو ګناه یو عمل چې الله قبول کی پاو ته گناهونه معاف کی داغین علاوه چې نور قبول کی نو پای باندې ول درجات چتای کنه وسنزيد المحسنین سورہ بقرہ آیت بنی اسرائیل کی راضی کنه جتا سو حتتن وای او صحیح طریقې سره عمل هم کوي نیو خو گناهونه معاف کو بلبا محسنین ته زیات ثواب بس